السلام علیکم ګډ مارنینګ او څنګه یې ښه یې جوړ یې یو بل ښکلی سهار یو ښکلی ورځ د جون آغاز او د خیبر سحر آغاز د خیبر ټولو مینوالو سره او نن د اچیورز یعنی د ینګسټرز ډے ده جی او هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړه پاسېدلې وئ ماشومان او هلکانو جینکۍ به سکولونو کالجونو یونیورسټیز ته تللي وي او زما چې کوم د ذمهوارۍ نه ډک وروڼه دي هغوی به چې دې دفترونو ته تللي وي پاتې به وي صرف خویندې په کورونو کې هغوی به ورسره ورسره ناشته هم کوي د کور کارونه به هم کوي او پلان به دا هم لري چې هغې غرمې له به څه پخوو چې کوم د هر کور کیسه وي دا شو څوک ګوري اوس هم ماشاءالله الحمدلله زموږ ډېر زیات مینوال دي او سپیشلي چې کله دا ینګسټرز راځي او کله زه د دې پوسټ ګورم او دې پوسټونه شیر کړي چې زه سټوریز یې ورکړي د هغې نه لګي چې آیا ماشاءالله دوی د جون په هر کار کې ډېر اکټیو دي او چلو د دې په بدولت مونږ هم چې د دې سټوریز کې چې دی ټیک کیږو چې جی نن موږ فلاني ځای ته ځو فلاني ځای ته فلاني ځای ته ځو خو چې بیا کله د هغه جنونیت مونږ وګورو او دلته راشي او خیبر سره د مینه وګورو خیبر پلیټفارم ته دې کوم خوشحالېږي نو یقینو کې بیا مونږ ته هم لګي چې یاره خیبر ټي وي یو کوشش یا کاوش چې کوم شروع کړی په هغې کې مونږ کامیاب یو نو واقعي مونږ غواړو چې زموږ کوم ینګسټرز دي د هغې چې کومې هلې ځلې دي او کوم کارونه هغه کوي د معاشرې دپاره یا هغې دې کې د پیسې څه لالچ دي نه لري خو دوی غواړي چې یاره زموږ په وجه باندې چاته فایده ورسي نو دا یو غټ خدمتي خلک چې دی دوی روان کړی دی چې د انجیو نامې پکې دوی نه اخلي خیر موږ به هم نالو خو ضروري نه ده چې یو انسان یو ادارې سره ریلیټ شي نو هلته کار وکړي داسې هم چې دی ډېر زیات کسان ما لیدلي او کتلي دي چې هغوی کار کوي صرف د الله د رضا دپاره څنګه چې نن اګزامپلز موږ سره ناست انټروډیوس کوم به نن هغه ښځې جینکۍ ماشومان چاته چې د سترګو مسله وي او د چا د نظر مسله وي د چا ایبال کې مسله وي د چا چې دی د سترګو نوښ کیږي چا په سترګو درد راځي د چا چې دی نو د سترګو د وجې نه په سر باندې درد راځي مختلف بیماری دي یعنې موږ خو اکثر وایو که نه چې د سترګو کې بله څه بیماری کیدی شي نو د سترګو هم ډېر زیات ډیزیز دي ډېر زیات پرابلمز دي په سترګو کې هم ډېرې زیاتې بیماری دي او په دې باندې کمپلیټ ریسرچ او کمپلیټ ډاکټر موږ سره ناسته ده ډاکټر سمره موږ سره ناسته دي ته هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښه جوړ بالکل ټیک الحمدلله تاسو موږ خو به صرف نظر لاړو دا د سترګې بیماری ده نه سترګې یو ډېر زیات کمپلیکس چې دی نو ارګنز دي او انټر ریلیټډ دي ستاسو هیډ اینډ نیک سره ډېر زیات پرابلم د هغې سره کېږي ډېر سسټمیک پرابلم دي چې هغه آی سره ډېر داسې پرابلم دي چې هغه کېږي هغې نه اول به ستاسو آی کې پرابلم سټارټ شي وایي دا خو بیا ډېرې کیسې دي دا خو به ون بای ون بیا زه تپوس کوم لینزونو سره څومره اثر پرېوځي کاسمیټک لینس یوز کوو د هغې نه سړی ړندېږي کڼېږي څه مسله کېږي جي یو بله د ایم بی بي ایس 3rd year سټوډنټ ده موږ سره او سوشل اکټیویسټ هم دا لګیا دی جی د بلډ دپاره یو کمپین یو کوشش دی روانې او نه صرف بلډ بلکې ورسره نور چې کوم داسې سوشل اکټیویټیز دي په هغې کې غواړي چې آیا چا نه چاته فایده ورسي نو ساویرا د موږ سره ایم بی بي ایس سټوډنټ دی ته هرکلی وایي السلام علیکم وعلیکم السلام انشاءالله after 1 year will be become a doctor complete doctor انشاءالله څنګه یې ښه او جی ښه یم ټیک ټاک یې ستاسو څه فوکس څه د ځان دپاره څه چوز کړي دي فی الحال موږ به تاسو ته بیا کومه ډاکټره وایو د څه شي ډاکټره مخې ته به ګورو سرجري طرف ته مې زیات شوق دی ډایرکټ مړی سرجري ته مو وردانګه سړی داسې رو که نه نو مخې ته چې ته 5 year سټډي کمپلیټ کړې نو یا به میډیسن چوز کړې یا به سرجري چوز کړې که نه نو میډیسن نه زیات مې سرجري شوق دی خو هغه زیات ټایم کنزیومینګ دی نو ګورو به ګوري به اچھا جی یو بل هم د سیم کار خیر کې چې دوی سره کار کوي او د دې خپل یو پوره غټ ټیم دی خو د هغې نه یو څو کسان موږ دلته راوستي دي جي اشرف علي د دې نامه ده د ثوابۍ سټوډنټ ته جي او د ثوابۍ سره تعلق لري دلته چې د پېښور یونیورسټي کې سبق کوي جي او دا بی ایس کوي جي ډیولپمنټ سټوډنټ دی ته هرکلی وایي السلام علیکم وعلیکم السلام ثوابۍ نه په خیر راغلی ډېره مننه دا ثوابي وال ولې پارسه وام بس دا خو د هر ځای خپل ژبه وي یا خپل پہچان وي څنګه چارسدوال مشهور چې مینګه مینګه وایي ضروري چې چارسدوال مثال ما سواتیان به دې یاد کړو نه خیر ما یو مثال ورکو ښه جی ټیک شو جي تاسو مختلف هغه د سوات نه تعلق لري تاسو چې د ثوابۍ سره تعلق لري او تاسو یې د دې ځای خو تاسو استوګنه کوئ په پېښور به راته وایي پېښور به ته خو هریپور کې دی هلته کلینیک کوي جي نو دا نن د مختلف فلیورز به تاسو ته میلاویږي په دې کې جي ښه اول به راشو جي کار خیر چونکې وي د صدقه جاریه وي که نه د ځان دپاره جونر سړی کوي د بل دپاره جون کول چې دی ډېر غټه خبره وي لیډیز زیات یې نو زه به اول د جینټس نه شروعات کوم لږ به سین چینج کړي اشرف خپل باره کې راته وړوکې غوندې یو شارټ سټوري د ایجوکیشن نه واخله تر د اوس وخت جرني پورې
زما خپل نوم اشرف علي دی، صوابیان تعلق ساتم او پېښور کې اوسېږم. زما چې کوم مین فوکس دی هغه بلډ اویرنس باندې، تلیسیمیا اویرنس باندې. زموږ ارګنایزیشن دی، موږ هغې نه دا بلډ اویرنس کوو، تلیسیمیا اویرنس کوو. چې کوم بلډ اویرنس ډېر زیات اګنور شوی دی، نو موږ کوشش کوو چې هغه هایلایټ کړو ګورنمنټ آفیسرز ته هم، سیول سوسایټي ته هم، یا چې کوم عام پبلک دی، لوکل پبلک دی، ته موږ بلډ اویرنس هایلایټ کړو، هغوی ته وښیو چې د بلډ ډونیشن امپورټنټ څه دی. هغې سره سره تلیسیمیا چې کوم یو ډېر غټ بلډ ډیزیز دی او پاکستان کې یا ایون ساوث ایشیا کې هغه زیاتیږي او په هغې باندې هېڅ قسمه فوکس نشته. خیر د هغې خو څه علاج نشته، اوسه پورې لا څه علاج نه راوستی، خو چې کوم یو پریونشن موږ ویل شو هغه اویرنس دی چې ټول خلک خپل تلیسیمیا ټیسټ وکړي. اشرف کو په ډېر هغه ینګ هغه کې چې رونیسي که نه دا بیماري هغه چې لا سټارټ وي زما په خیال، نو هغه روزو کې هم نشي کنټرول کېدی. تلیسیمیا داسې خاص کنټرول لا نشته، صرف ورته بلډ ټرانفیوژن کېږي، بیا شي کې او ایون زموږ بلډ ټرانفیوژن هم داسې چې د هول بلډ ټرانفیوز کوي. ایون چې هغوی ته آر سی سی پکاري، نو چې کله هغوی ته هول بلډ ټرانفیوز شي او هغوی کې آیرن زیات شي، نو بیا زموږ چې کوم پیشنټ سي 17-18 ایج هغې نه زیات نشي تللی، نو داسې د دې اویرنس هم نشته. او جی نو موږ کوشش کوو چې دا اویر کړو، خپل پبلک اویر کړو، تلیسیمیا پیشنټس هغوی فیملی اویر کړو چې آر سی سی ور ټرانفیوز کوئ، هغې ټیسټونه کوئ هر منث پس یا 2 months پس. اوکې دا لکه که نن بار موسم یخ دی، زما یخني وشو، په ړومبي ځل سټوډیو کې زما یخني وشوه. اچھا جی، نو سیم دا تاسو ټول یو ټیم یې، په دې کې نور کسان هم تاسو سره دي که نه ساویره؟ پورا کنټري وایډ ارګنایزیشن دا زموږ. اوکې جی، په دې کې مختلف سیلیبریټیز میسیجز هم راځي، موږ پکې هم میسیجز ورکړي دي. اچھا جی، څنګه چې تاسو په دې باندې اویرنس پروګرام کوئ چې کزن میریجز کې چې دی نه بیفور میریج تاسو به ټیسټ کوئ، یا کو کزن سره نه وي، زما په خیال آوټسایډر سره به صرف کزن نه، هر یو. موږ کوشش کوو چې هر یو کس اول خپل ټیم اویر کړو چې تاسو کله واده کوئ، نن 15 کاله پسې ایون زموږ سره کوم سینیرز دی هغوی واده کول غواړي، تو تلیسیمیا ټیسټ وکړئ چې بل ته میسیج ورشي چې اول دوی خپله دا شی فالو اپ کوي. نو هغې یو ډېر پازیټیو میسیج دی، موږ خپل اول ممبرز اویر کوو چې تاسو تلیسیمیا ټیسټ ضرور وکړئ، خپل وکړئ. که ستاسو میجر راځي یا ماینر راځي سوري، نو تاسو خپل چې تاسو کوم همسفر وي هغوی له مو کوئ ټیسټ چې سبا ستاسو ماشومان ته ایشو نه وي. ځکه اوس موږ ډېر ګورو چې ماشومان یې خپل مور پلار پرېښودي چې یار تاله به زه ټول عمر بلډ ارینج کوم، واړه ماشومان به دې هاسپټلز کې. نو موږ هم دې دپاره دا درد موږ په زړه کې اخیستی. جی جی بلکل شته دی، زه دلته مې انوایټ کولی شم، شته دی ښه هم زموږ د پېښور نه دي، هغوی ورته همدا هغوی هم تنګ شي، ځکه چې ټول کال هغوی ورته خپل جاب هم پرېږدي، بلډ دپاره ولا بیل ګرځي، میډیسنز دپاره ولا بیل ګرځي. نو دا یو ډېر غټ سویر ډیزیز دی، صرف بلډ هغې ته پیدا کول دي، نور هم پکې ډېر خو بیا دا څومره یو تریخ حقیقت دی که نه، لکه مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې دی، او هغه صرف دا بیماري او داسې چې یو خلکو ته پته چېرې دې وخت پورې نه ماشوم پاتې کېدی شي یا نه شي کېدی، یا داسې هم پکې وشي کله کله پکې سروایو وشي، پکې لاړ شي ډېر وخت پورې. خو زه هغې مور پلار دپاره به دا څومره دردناکه خبرې چې اول هماغه خبره چې وینې پسې ما دې له پروګرامز مخکې به کول، نو دې کې به کره دا منګوره، سوات او پاړه چینار او هنګون هغې به چې موږ ته ټرانسپورټ دومره پرابلم جوړېږي، په دې به لږ ډیټیل وایز خبرې کوو. بیا به زما فیوریټ سبجیکټ چې دی په سترګو باندې به راځو، چې زه د لینز سره ډېره زیات شوق لرم، نن مې نه دی چولی، مې دا نه چې ډاکټر راته چې په خپله د لینز چولی دي او ته اوس په بیمارو خبرې کوې، دما خلو پس د هغې بیا راځو. خیر راغلی، ستړی مه شئ، پس د دمې د هرکلی او ستړی مه شئ. وایو جي د خیبر سهر تاسو ګورئ لګیا ینګسټرز موږ سره ناست دي، د هغه اچیورز دي. اچیورز دي ته ځکه وایو چې دوی ډېر څه کوي لګیا دي او ډېر څه کړي دي. هماغه خبره چې زه خو به په خپل ځان له بزنس جوړ کړم، زه به ځان له خپل چې دی څه کاروبار شروع کړم او زه به په هغې کې خپله نامه جوړه کړم. خو د بل دپاره کار کول، مفت کلزي کار کوو، په هغې کې نامه روښانه کول او ګټل، دا نو واقعي دی ار هیروز او دا اچیورز دي. جي موږ به راځو چونکې د سواتیانو نمبر راغی، جو سواتیانو له به راشو او جو ډېرې به تپوس وکړو چې د یو جینۍ راتګ او بیا چې دی هغه داسې په سړو کې ګرځېدل او بیا د ماشومانو دپاره هلې ځلې کول څومره ګران وي؟ ښه پوره ګران یې، خو خیر زه ارګنایزیشن کې چې ستاسو سره خلک یي نور
تاسو سره نور جنا کوي هومیز لایک زمونږ پورا یو ټیم یې کنه نو هغه کې بیا اسانه زمونږ ارګنایزیشن د سیده چې زو ایم فیمیل ډومیننس پکشتي خبره وای زهر هلته د سلو بچی نه چلیږي لایک فیمیلز پکې زیات دي اوکې نو څه مسله نه دی چې خاص کې اسانه اچھا ما چې هغه بریک نه مخکې تاسو کو کنه چې دغه شان د فیملیز چې کوم دي کنه نو دی هغه ډیر زیات کوششونه کوي چې را بلډ ارینج کی خو نن سبا سو بلډ هم په الاسانه نه ورکي کنه نو د بل د یو کس د جسم نه بلډ روخکل او هغه بیا غي ته ګورم چې زیات خوانه غشته کم خوانه غشته نو څومره بیا ګران وی د دې لپاره کمپونه کول او دا شي نه هغه د پاره موږ بس تک کو چې میتس او مسکنسپشن چې خلکو دی هغه مخکې کلیر کو لکه کم ټایپ زیات راځي کم ټایپ یو سوچ چې موږ به کمزور شو که موږ به بلډ ورکو نو موږ دغه شان چې مسکنسپشن یا فیمیلز چې دغه بلډ نشي ورکولای دا ډېر غټ مسکنسپشن دی نشي ورکولای شي نو دا لیک مسکنسپشن دی نو زموږ د کار چې مخکې موږ دا مسکنسپشنز کلیر کو اویرنس وکړو خلکو کې هغه نه پس کیمپس وغیرہ ارینج کو او 1-to-1 اویرنس وکړو الته موږ کوم ځای چې کیمپ ارینج کو الته هم خلکو پسې موږ لاړ شو چې دا موږ کیمپ ارینج کړی دی تھیلیسیمیا وړو د پاره به دا یوز کیږي نو پازیټیو آوټکم یې زموږ سره صحیح چرته کیمپونه لګولې دي چرته نم بلډ ډونیټ کړی دی غشته دی موږ هو کنټری وایډ کیمپس لګاو فیډرل کې موږ کیمپس پېښور کې هر ځای کې زموږ ډسټریکټ لیولز باندې هم ټیمز دي نو هغه چې کله تاسو د دې لپاره کمپین کوئ نو دغه کې به تاسو ته ټیک ټاک تعداد باندې بلډ ریسیو کیږي جی پازیټیو آوټکم زموږ سره راکېږي بیا دلته راځي ماشومان ته لګي دا ماشومان څنګه خوشاله کنه لکه د دې لپاره یو د جسم خوراک دی کنه بلډ چینج کول او راکېدل څومره د ماشوم ته چې خې تاسو خو دغه غلطه کې موجود یې تاسو ته پته لګي ما اوریدلی چې کله د یو بل کس بلډ جسم ته انټر شي نو هغه هم ډیر زیات تکلیف ورکوي سو ګنټو پورې نو دغه بیا ماشوم تکلیف وی نه وي دا صرف هغه ټایم کم چې نیډل پین یا غي الګ ټایم پس خودونه هغه نه پس بیا د سی پین وغیرہ نه وي ریلیکس شي بیا هغه سره ایڈجسټ شي جی صحیح اوکې جی اوس په تاسو لرا شو جی د سترګو لکه تاسو چې مختلف بیمارو باندې تاسو ریسرچ کړی دی او هغه کې کمی بیماری چې دی هغه ډېر زیات کامن دي چې هغه د عمر سره راځي یا ډېر داسې بیماری چې هغه د بهتیاتۍ نه راشي یا کم داسې شی نه دي چې هغه مونږ د هغې کیر نه کوو د هغې په وجې زموږ آیس چې دی خرابې شي ټولو نه کامن خو به زه دا وایم که نه چې سمر سیزن روان دی لایک آلموسټ انډ کېدو والا دی خو سمرس کې چې ټول نه زیات کم کامن شوي هغه الرجیز وي که نه لایک موږ خپله وګورو موږ بهر شاپینګ نه لاړ شو موږ بهر وګرځو مطلب ګاډي کې ډرایو باندې لاړ شو موږ چې واپس موږ راشو موږ ته اریټیشن سترګې کې فیل کېږي یا ریډنس شي یا اوبه راځي د سترګې نه یا ډسچارج د سترګو نه مطلب موږ هغه نارمل واخلو موږ په سترګو کې اوبه واچوه اټس نارمل صحیح ده نو صحیح ده ټول نه اول خو ټول نه کامن شی دا چې زموږ کمیونټي کې دا شی ډېر زیات چې دی نو نارملایز شوی دی خلک مطلب ارکي ګلاب روز واټر هغې ډېر زیات لایک سترګې څه مثلا وشو او رانجو لګوه یا ارکي ګلاب ټول نه اول خو تاسو خبرو که رانجه نه زه به هغه ونیسم رانجو کې نه لایک تاسو ووایئ که نه چې رانجو نو رانجو کې دا مسله چې که الریډي ستا سترګې کې اریټیشن دی او هغې نه بعد ته رانجه هم واچوې نو هغې کې پارټیکلز وي نو د سترګې ډرینیج کې هغه بلاک راځي که نه بلاکیج راځي لایک یو خو ستا سترګې کې انفیکشن دی صحیح ده بل د هغې ډرینیج نه کېږي هغه یو ځای کې جمع کېږي نو چې جمع کېږي هغې د وجې نه هم اوجي هغه چې دی نو اګریسیو ریاکشن زیات شو کی سیکنډلی دا وی چې زموږ خلک روز واټر مطلب روز واټر تا په یو بوتل کې اوبه بند کړي دي هغه تا سره میاشتو نه پراته دي یو ډونټ نو چې هغې پیکیجنګ څنګه شوی دی هغه صفا دي نه دي څه سره چولي شوي دي لایک هایجین باندې کې موږ ته هېڅ نشته پته نو دې نه بیټر شی دا دی چې موږ د ټیپ واټر سره د موږ سترګه واش کړو چې څومره زیات موږ واش کړو چې څومره د سترګې نه اوبه وځي لایک هغه انفیکټډ اوبه چې څومره وځي هغه نه به زموږ سترګه واش کېږي بیټر کېږي به صحیح ده بل دا ده چې لایک کلو کې بیکورډ سایډس ته په دې سمرس کې موږ سره ډېر زیات پرزنټ کېږي داسې ماشومان چې هغې ته الرجیز وي او ډېر زیات سویر الرجیز وي او لایک سترګه خارښ کېږي نو افکورس فرسټ ریاکشن هم دی چې ته یې خارښ که مطلب بس تا خپل شی دی خارښ یا که زه بس خارښ کېږي مږي کلک به مږي چې لایک هغه سودینګ افیکټ راشي نو اوبه واچوي په سترګې کې واره باندې کېږي صحیح ده او ربینګ سره ډېر زیات چې دی نو سترګه افیکټ کېږي لایک زموږ کورنیا ډېر زیات ډیمیج کېږي هغه مطلب پیشنټ د خپله دا شی نه فیل کېږي د هغه ویژن ورځ ته ورځ هغې سره خرابېږي او د کورنیا فل شیپ چینج شي
اور هغه یو داسې بیماری ده چې هغه تاسو په سټیج باندې هغه تاسو په ډے 1 باندې ونیسئ یا که په ډے 10 باندې تاسو ونیسئ د هغې ریورسیبل سټیج نشته دی لایک هغه دا نه ده چې هغه به واپس ریورس شي چې کوم ستاسو نظر خراب شوی دی هغه به ټیک شي یا چې کوم شیپ خراب شوی دی هغه به ټیک شي شیپ څنګه خرابېږي لایک شیپ دا چې زموږ کنویکس شیپ وي که نه د آی صحیح ده هغه بیماری داسې ده چې الرجي سره چې سټارټ شي که نه هغه بس بیا په سترګې کې ای هغه به وځي نه سترګې نه اور هغې سره به ستا شیپ لایک چې کوم بهر راوتی ده هغه به ورو ورو سیده کېږي اور دننه طرف ته به بیا ځي نو زموږ خو سترګه کار ټولې را وجه کوي چې دا کنویکس شیپ دی که نه لایک بهر طرف ته راوتي څنګه د ګاډي شیشه یا هغه شان صحیح ده هغې د وجه کار کوي ریفریکشن ټول هغې د وجه کېږي نو چې هغه شیپ خراب شي نظر به خرابېږي بیا ته هغه شیپ واپس سمولی نه شي صحیح ده نو هغه نظر چې کوم خراب شو موږ ډېر زیات داسې ینګ پیشنټس کتل دي تاسو به یقین نه کوئ لایک هغې ته اسم نه ښکاري جسٹ بیکاز چې هغې ته الرجیز وه اور دا کرونیک الرجیز دا په فیملی کې رن کوي هلو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک یې موږ سره چېرته نه جی زه سیمه خبرې کوم وزیرستان نه جی ستړي مه شئ درته وایو څه به وایې جی ډاکټر صاحب زه خبره کول غواړم زما د ماشوم الرجي ده سترګو ستاسو د ماشوم الرجي ده او جی اوکې نو ډاکټر صاحب تاسو نه به څه تپوسونه وکړي د هغې جواب وله ورکړې جی څنګه جی ستاسو د ماشوم ایج څه دی دې کیمرې ته وګوره سمره السلام علیکم جی جی هلو ډاکټر صاحب څنګه یې ښه ټیک ټاک یې شکر دی تاسو ښه یئ او جی شکر دی زما ماشوم د 3 سالو دی نو هغې سترګو الرجي لګېدلې ده خو تقریبا یو 5 منټ شو د هغې صحیح نو هغې سترګې ډېرې زیاتې ګرۍ نو هغې کې سوروالی راځي سترګو صحیح ده صحیح ده فرست اف اول خو دا که نه چې ستاسو ایجوکیشن لپاره به زه دا ووایم چې لایک دا که ماشوم ته یو ځل سټارټ شي که نه اور سمرز کې سټارټ شي تاسو دا فیل شي چې دا ګرمی سیزن کې یا بهار سیزن کې هغه ته دا پرابلم کېږي نو دا پرابلم بیا ماشومانو سره نارملی چې د ایج کې سټارټ شي 18 ایئرز پورې ځي صحیح ده نو 18 ایئرز نه بعد دا خپله ټیک شي خو دا 18 ایئرز پورې به نو تاسو دا سوچو کې چې موږ ماشوم له دومره لانګ ډیوریشن پورې کنټینیوس میډیسنز نشو ورکولی ولې چې کوم میډیسنز سترګه سموي هغه خو ټیک ده خو د هغې بهرحال هر یو میډیسن خپل سایډ افیکټ سي نو میډیسنز نه تاسو زیات دا کوشش وکړئ چې تاسو ماشوم نه سترګه یا خوبو سره انځئ چې څه ټایم کې د هغه پړسوب زیات شي ډډنس زیات شي تاسو ورله وورې ټکور کوئ تاسو هغه نور ته مه پرېږدئ تاسو یې ګرمی ته مه پرېږدئ چې کور کې تاسو جارو لګوئ یا که اور بلوئ کچن کاري نو هغه ځای کې تاسو ماشوم نه پرېږدئ دا هغه شیزونه دي چې مطلب موږ دا وایو چې 50% چې دی نو احتیاط سره او 50% میډیکیشن سره ښه کېږي نو که تاسو صرف احتیاط وکړئ نو هغې سره به ماشوم ډېر زیات بیټر شي تاسو مطلب ماشوم یې هغه ته نه پوهېږي تاسو هغه ته دا وایئ چې ربنګ دی هغه نه کوي سترګه دې مه ږینه بهر ځای ته تاسو ډېر زیات د نور ټایم کې مه پرېږدئ چې سکول ته ځي هغه ته سن ګلاسز اچوئ پی کیپ اچوئ نو لایک دا هغه شیزونه دي چې ډېر زیات افیکټ کوي هغې نه علاوه میډیسنز صحیح ده جی او زه هغې ته میتاکلور ټوپ استعمالوم هغې ډېر زیات چې کله مږي یا سوروالی ورته راشي میتاکلور یو ټوپ ورته ولګوم دا څه استعمالوئ میتاکلور نه 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 میتاکلور به تاسو بالکل نه استعمالوئ جی هغې سره هغې سره دا چې تاسو ته به فیل کېږي چې تاسو هغه یو پیره دو پیره چې تاسو څنګه واچوئ مخې سره سترګه ټیک شي که نه خو هغه ایکچولي سټیرایډز دي هغې سره ډېر زیات چې دی نو هارمفل افیکټ سي نو فورا هغه ټیک خو کي سترګه خو هغې کې بیا هارمفل افیکټس ډېر زیات دي نو تاسو بغیر لپاره سټیرایډز نه یوز کوئ تاسو انټي الرجک یوز کوئ تاسو ډاکټر ته لاړ شئ او پراپر تاسو انټي الرجک سره واخلئ ماشوم هم ډاکټر ته ښودلی دی او جی ښودلی مو دې ورته خو هغې ورته دا ښودل چې بس دا ورته استعمالوئ اچھا جی دا همدغلته وزیرستان کې بوتلو ډاکټر لا جی نوشهره ته هم بوتلی وم اچھا نوشهره ته بوتلو زه خپله د نوشهره یم خو دلته وزیرستان کې هسبنډ سره یم ښه نو بس تاسو ته خو دوی هم ووې او څنګه چې دې ته چې 18 کالو پورې خو تاسو ماشوم له میډیکیشن نه شی کوئ که نه دا خو دومره لوی عمر دی نو کوشش کوئ چې دې سره به دوی نظر کې فرق راځي که نه فرق به راځي ورسره انسټنټ افیکټ ورسره راځي خو د دې لانګ ټرم چې دی سایډ افیکټس ډېر زیات دي تاسو لږه سلو دوایي دي وي چې خیر دی په مخې سره دې نه ښه کوي لږه سلو دي وي خو چې د هغې کم از کم نقصان بیا کم وي تاسو موږ ته خولی شئ برانډز څنګه تاسو موږ ته د دې دپاره دوی خولی شئ تاسو یې دې دپاره دوی ښودلی شئ زه د برانډ نوم اخیستی شم ډېرې حواله ورته دوی ده که نه کمبینیشن ډراپس تاسو سم واخلي که نه تاسو چېرته میډیکل سټور ته هم چې لاړ شئ تاسو هغې ته وایي چې تاسو له کمبینیشن ډراپس درکړي صحیح ده انټي بایوټکس او سټیرویډ کمبینیشن تاسو له درکړي که نه نو هغې سره به بیټر شي صحیح ده پوه شو پې
ډیره مهرباني. थैंक यू सो मच जी. ها دا تاسو اوس وی کنه د دې چې کله ماشوم ته الرجی وینو د هغې دپاره تاسو آی دغه کولی شئ آیز والا. زما اکثر چونکې زما باندې ډېر زیات مخ سر پړسېد ساري چې زه پاسم زه آی کیوټ راوالم او زه هغه سترګو باندې اکدم زه یم چې د دې سره زما هغه سویلنګ د آیس رغه شي دا خو څه نقصان نه دی که نه د دې هېڅ نقصان نشته دی. موږ وایو چې څه پرابلم یې لایک که بلډ راشي نو تاسو هاټ کمپریشنز وکړئ او که تاسو ته سویلنګ ای او ریډنس یې هغې لپاره کولډ کمپریشنز لایک دا ټول نه زیات افیکټیو او ټول نه زیات چیپ دی دا تاسو کولی شئ. سر درد چې راځي دا د آی سایډ ډېر زیات ټایم ریلیټډ وي ډېر زیات ټایمز مطلب موږ وایو چې دا هیډیک چې دی نو 100 ریزنز دی هغې نه 1 ریزن آی دی خو هغه میجر ریزن دی. میجر او جی میجر ریزن دی. نو دا د کمی د وجې نه د کمی د وجه نه هم ای ډسټورشن د وجه نه هم ای ستاسو آی کې څه الرجي وغیره انفیکشن چې څه وي هغې د وجه نه هم کیدای شي ستاسو د سترګو پریشر زیات وي هغې د وجه نه هم کیدای شي لایک کم کسانو بي پي چې های کېږي د هغې بیا د آی پریشر هم آی کې هم خپلې اوبه وي هغې ته موږ ایکوس وایو هغې پریشر هم زیاتېږي. موبایل یوزز او بالکل موبایل یوزز سپیشلی چې کله تاسو تیرې کې موبایل یوز کوي هغې سره ډېر زیات کېږي. تیرې کې موبایل یوز کولو سره تیرې کې لیپټاپ یوز کولو سره سکرین ټایم چې زیات وي هغې سره ډېر زیات هیډیک کېږي هغې سره ډېر زیات مایګرین کوز کېږي لایک هغه خو بیا لانګ ټرم یو فل شی دی که نه آی سایډ هغې سره ډېر زیات ویک کېږي دا چې څه نقصانات دی موږ ټول کوو لکه موږ څنګه ډیټ کوم یو بیا چې دی نه اصل کې اویرنس نشته اویرنس نشته اویرنس نشته او ما خبرو کې چې موږ زموږ په ذهنونو کې یا موږ سوچ کوم دی چې بس زیات نه زیات سه نظر زی او د نظر د وجې نه چې دا مسله کېږي خو نه دا کیسز ماشومانو ته هم کېږي غوښه په سترګو کې روځي یا هغه لینس چې دی ډیمیج وي یا ډېر څنګه چې دی وي چې ماشوم ته چې دی الرجي کېږي هغه ریډ کېږي راکېږي نو واقعي ډېر زیات ایشوز دي د سترګو دا خلک وایي چې آی شیپ چې دی د چا چې سترګې غټي نو داسې څه نه څه وجې چې آیز ورسره واپس وړی کېږي آیا دا هم څه مسله کیدای شي آی شیپ کې فرق راځي؟ نه آی شیپ کې موږ دا وایو کنه چې کله انسان ګرو کېږي کنه لایک زموږ چې گروث ایج وي کال والو کنه هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی موږ سره څوک یې چېرته نه یې؟ میں زه ګلمینا رفت فرام خیبر میډیکل کالج پېښور. اچھا ګلمینا جی نو ما کوشچن دی صغیر او اشرف نه چې تھیلیسیمیا ماینر پیشنټس چې واده کوي نو هغوی ماشومانو ته به تھیلیسیمیا کېږي تلیسیمیا ماینر پیشنټ چې واده کوي نو د هغې ماشومانو ته به تلیسیمیا کېږي کو مور او پلار دواړه ماینر وي او جی دواړه جی چې کله مور او پلار دونه ماینر وي نو بیا ډېر چانسز چې کوي کم ماشوم وي هغه ته تلیسیمیا میجر پیدا شي پیدا شي او جی چې هغوی بیا تلیسیمیا دغه ماشوم چې کله مور او پلار ماینر وي هغوی ته ونی کله ورته پته ونه لګي ځکه یې نه کوي ټیسټ نو بیا چې کله ماشوم وشي نو هغوی بیا تلیسیمیا یې د ډېر زیات چانسز دي. نو دا څنګه بیا ټیسټ کوم پکار دی یو ماینر یو پوز هغه پکار دی؟ تلیسیمیا یو سمپل ټیسټ دی ونه یو اوس چې کوم نوی یو انیشیټیو هم اخیستلی شوی دی مختلف تلیسیمیا فاونډیشنز نه هغې سی بي سي نه هم دا کوي ځکه ډېر خلک وایي چې تلیسیمیا ټیسټ ایکسپنسیو دی ډېر فاونډیشنز دی هغه فری آف کاسټ هم کوي ځکه همدې دپاره چې دا کوم بیماري دا ختمه شي. نه ټیسټ ریزلټ څه راتلل پکار دي د مور پلار دپاره چې کې بیا هغې واده کولی شي او ماشوم به یا خو نارمل وي داسې راتلل پکار چې دواړو ماینر نه وي یا ایون که د یو ماینر هم وي څه دغه نه کوي خو چې کله د دواړو ماینر شي نو بیا ماشوم میجر پیدا اله کېږي. غصه ورغله لکه میری امیدوں پہ پانی پھر گیا ها تاسو خو دی وی چې مونږ مطلب چې مور او پلار دواړه ماینر وي نو بیا واده کولی شي کو نشي کولی دوی خپل آی تھنک ایم سی نو مې واغه دوی خپل میډیکل سټوډنټ تو دوی ته هم یا مې بي اوس ورته ښایي یا ورته مخکې دغه کې ښایي چې تلیسیمیا باندې یو کورس به ورته ښایي خامخا. ټیک نو مطلب دا دی چې دا ټیسټ لازمي هم دی او ګران دی دا تاسو وایي چې ګران دی ډېر خلک وایي چې ټیسټ ګران دی لکه میکسیمم څومره 18,000 پورې هم کاسټ دی ایون فری آف کاسټ هم شته ډیپینډ کوي تاسو کوم نو ځای نه فری به ماغه رزلټ درکړي کوم چې پیسې والی جی بالکل سیم رزلټ درکوي ټیسټ پروسیجر سیم وي کوم چې فری آف کاسټ دی هغه فنډ کړي وي یا ګورنمنټ فنډ کړي وي یا مختلف زموږ په شان والنټیرز فنډینګ کړي وي هغوی فری آف کاسټ کوي. لکه دا دومره یو کامن ډیزیز دی او دومره کامن بیماری ده چې هر دویم درې ماشوم کې نو د دې بیا ټیسټ د مور او پلار دپاره ولې دومره ایکسپنسیو وښودل شوی د په کچ دا خو دومره نارمل رینج کې و چې ایزیلی دا چا په اپروچ کې چې غریب هم کوی شي او امیر خو چلو کوي شي لکه اوس د کلو خلک به څنګه چې دی نو دومره ګران یې کوي به زموږ په شک تو لګي چې څه پیدا کېږي د اوس خو چې په دې 13,000 به وله چې دی جوسر واخلو که نه دا خو ناجیزه ده دمه کو بیا واپس راځم
خبرې دي پکې جی. ویلکم د بریک نه پاس او دا خوږې او ترخې خبرې موږ بریک نه بغیر کوو که نه، لکه چې بریک شي موږ دا خبرې کوو. خما خبره کوله ټیسټ دومره ګران ټیسټ ولې دی لکه چې موږ د یو بیمارۍ ګوره پولیو موږ وایو چې ډېره خطرناکه بیماري ده، د هغې دپاره فري قطرې چې دی ستا کور ته هم راځي چې کله هغه پولیو سکیمز وي هغه ستا کور ته راځي، یا ایون کرونا چې دا راغله نو د کرونا دپاره هم چې دی نو د هغې انجکشن تا ته فري آف کاسټ ملاویږي. ټیک شو، یو ډیزیز دی، یو بیماري ده، هغه ختمول وي. نو دا هم یو بیماري ده، دا ختمول دي. نو دې ټیسټونه دومره ایکسپنسیو لکه 12 18 25 دومره ګران. نو ما وختي مو چې چلو اول خو څوک کوي نه دومره په اسانه باندې، ځکه چې هر چا سره غمي چې وي دا خو پاتې شي فلانې دومره ښه رشته ده، یا زه بوای فرینډ ګرل فرینډ والا رشتې نه هغې وي چې ښه دا مسله راغلو بیا به ودونه نه پاتې شو. خو کم از کم چې دا دومره ریزنیبل شي چې په کلو کې خو ایزیلی د دې اپروچ کې یو خو سړی غریب پیدا شي او بیا چې بال بچ ورته په داسې بیمارۍ کې بیا ډېره ګراني. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ، څوک یې او چېرته نه؟ جی زه دعا خبرې کوم د ګلبهار. دعا ستړی مه شي او دعا هم کوه. جی زما داسې مسله ده چې بس ډېرې زیاته صفایانو د وجې او بس ټینشن به مې ډېر کولو بیا ماشومانو پسې. نو زما نظر دونه زیات کم شوی دی چې ما 3 میاشتې چشمې عینک استعمال کړه که نه، نو د هغې د وجې نه اوس هم 3 میاشتې راته لیکلي وې، ما 6 میاشتې استعمال کړې، خو بیا هم زما نظر نه دی لاسۍ شوی چې دا څه وجې کېدی شي. د اول به تاسو نه ډاکټر صاحب ستاسو د عمر او نور څه تپوسونه دي میډیکیټډ کوېسچن یا به درنه وکړي، هغې نه پس به تاسو له جواب درکړي. جی سمره. جی دعا تاسو ایج څه دی؟ زما ایج 25 سال دی. صحیح دی. اور تاسو چې دی نو څومره ډیوریشن تاسو گلاسز یوز کوئ؟ جی پې نه شوم. څومره ټایم نه تاسو گلاسز یوز کوئ؟ زما یاره 6 میاشتې وشوې. 6 میاشتې شو. تاسو سټوډنټ یې لایک سبق وایئ یا تاسو کور کې یئ؟ نه جی زه کور کې یم. کور کې اوس کور کې جاب کولو خو بس نه ځم. صحیح ده. دعا داسې چل دی که نه چې تاسو وایئ چې ما ته 3 منثs دپاره ګلاسز یاد کړي خو تاسو 6 منثs یوز کړل او تاسو وایئ چې تاسو اوس هم مطلب نظر صحیح نه شو، نو اصل کې داسې چلی چې 18 کال عمر چې شي که نه 13 کاله هغې نه بعد ستاسو نظر په یو ځای کې ودرېږي، که هغه کم وي هغه به کم شي، که هغه ښه وي هغه به ښه وي. صحیح ده. هغې نه بعد ستاسو نظر مطلب چینج کېږي نه، نو ستاسو به نظر اول نه کم وي، خو هغه ټایم داسې چې لکه بنده چې کله ینګ وي د هغه مضبوط وي په باډي باندې، په هغه مطلب ارګنز ټول مضبوط وي. صحیح ده. چې کله بنده باندې غم راشي بیماري راشي نو خامخا هغې د وجه نه مونږ لږ شانتې زموږ صحت خراب شي. نو اوس تاسو باندې هغه بیماري چې راله تاسو ته هغې نه بعد دا شی فیل کېدل شروع شو چې ستاسو نظر کم دی. ستاسو نظر به اول نه کم و، خو اول ستاسو پټې دومره کم مضبوطې وې چې هغې هغه شی پټ کړی و. نو اوس که تاسو ګلاسز یوز کوئ نو تاسو دا مه وایئ چې دا به تاسو 6 میاشتې بعد یا کال بعد به تاسو د دې اجت نه وي. اوس دا ټول عمر دپاره دی، اوس به تاسو دا تھرو آؤٹ یوز کوئ. مهرباني ډېره مهرباني. بس اوس دا د زړه پسې کلکې نیسه وای دا زما ستا اوس د مرګه پورې خلاصېدنه نشته چشمو ته. مننه جی. خراب یو بل کال موږ په بریک کې اخیستی ریحانه د سوات نه وه جي. نن جو سواتۍ راغلی نو سواتیان داسې راویښ شوي دي زر زر جي. نو هغې وایي چې زه مشین کوم او ګاټي یعنې دا آی بال چې دي په دې باندې درد راځي او چشمې هغې هم یادې کړې چې دا چومه خو وایي چې ډېر زیات تکلیف ته نو زه یم هغې ته هم لږ تاسو ووایه. اصل کې پرابلم دا وي که نه زموږ فیمیلز کې لایک مطلب یو خو هغې باندې ورک لوډ ډېر زیات دي، بیا بل دا چې هغې مطلب ماشومان پیدا کول ان دا هر څه که نه دې د وجه نه فیمیلز د میلز نه لږ شانتې په فزیک باندې په پاور باندې لږ شانتې کمی وي که نه. نو اسې دا ای چې نارمل ایج لایک 40 ایئرز ته که یو فیمیل که یو میل هغه ورسي هغه به نږدې دپاره ګلاسز یوز کوي. لایک هغه اول 6x6 دی، هغه اول مطلب د هغه آیز 100% پرفیکټ دي، خو هغه چې 40 ایئرز ته لاړ شي نو هغه به خامخا د نږدې لپاره ګلاسز یوز کوي. صحیح ده. فیمیلز کې دا پرابلم وي چې هغې لږ چې دی نو فزیک لږ شانې کمزوري وي، لږ مطلب کارونه وغیره د وجه نه یا خپل خیال نه ساتي هغه شانتې، نو هغې ته دا 40 نه اول د دې اجت چې کله 35 کې کله 37 کې کله 38 کې. بل پرابلم دا وي چې کله موږ نیئر ورک کوو نو موږ دا ایکسپیکټ کوو چې موږ د بالکل دلته م یو شی ونیسو هغه دې موږ ته ښکاري. نو نیئر ورک دپاره ستاسو 1 arm ډسټنس لایک تاسو به د یو لاس
عمره چې څومره ډسټنس دومره تاسو کوئ. او جی که تاسو فون یوز کوئ، که تاسو بک ریډینګ کوئ، که تاسو سلای وغیره کوئ، څو پورې داسې نه کړی که نه داسې بالکل. نو دې سره دا هیډ ایک چې موږ وایو چې سر درد ډېر زیات کېږي هغه دې د وجې کېږي. نو ون آرم ډسټنس باندې که دې سټیچنګ کوي دې وچ چې کپڑے سلائی کوم ون آرم ډسټنس باندې کوي او لایټ ته پراپرلی لایټ او جی میجر فیکٹر دی لایټ ته پراپرلی نو هغه سره ودی دا پرابلم نه بیا د سر درد ته کیږي دا سر درد بیا دی ته نه فیل کیږي په ګاټو کې ته درد کیږي یا سر درد کیږي نو دا به ته نه کیږي. احتیاط په خپل ځای باندې چې سره کوي نو لږ به ته آرام ملاويږي، میډیکیشن خو سره جی بالکل. اچھا جی تلسیمیا تاسو چې کنه کله دلته د مختلف ادارې دي ته ضرورت ورته تاسو بیا الته چې دینه د غي د پاره بلډ پرووايډ کوي سرویسز ولور کوي. تاسو څه سوچ کوئ چې آیا تاسو خو لاړ شئ، تاسو خو یو جذبې سره لاړ شئ، یو خدمت خلکو کې تاسو په ګرمۍ یخنۍ باران کې لاړ شئ، خلکو نه بلډ راواله ډور ټو ډور تاسو لاړ شئ، خلک اګری کوي د بلډ لپاره. آیا دلته بیا تاسو د بیلیو دی دا یقین دی چې هغه بلډ هغه ضرورتمند ته ملاویږي؟ لکه ځینو ځینو کې د دې نه بزنس جوړ شوی دی که نه، لکه دا بیا نورو ځینو کې خرڅېږي او دا کېږي. نو ډو یو تھنک چې دا په صحیح ځایونو کې بیا ځي؟ جی بالکل. موږ زموږ ارګنایزیشن چې کوم فاونډیشن سره یا بلډ سنټر سره بلډ ډونیشن کیمپس لګوي نو هغوی اول پوره انویسټیګیشن کوي، خپل فرینډس نه وکړي یا ایون هغه هلته څوک نه څوک کنیکشنز پیدا کړي چې معلومات وکړي دا بلډ صحیح ځای ځي که نه. هغې سره ایون دا تپوس هم کوي چې دا بلډ پروسیسنګ صحیح کېږي که نه، چې بلډ خو رالو هغې سکرینینګ کېږي وغیره که نه. صرف بلډ پرووایډ کول خو نه دي که نه، ماشومانو ته سکرین بلډ پرووایډ کول دي. سیف ټرانسفیوژن هم زموږ یو میشن دی. نو زموږ د هر څه تپوس کوو چې کله موږ زموږ ټیم مطمئن شي، زموږ کور ټیم دی یا اویرنس ټیم دی، هغې چې مطمئن شي چې او دا تلسیمیا فاونډیشن دی یا دا بلډ سنټر دی، دوی د بلډ صحیح معنو کې خیال ساتي، نو بیا موږ یې بلډ ډونیشن کیمپس لګوو. صحیح. اچھا سایوره کله چې تاسو اویرنس پروګرامز کوئ که نه، لکه دې کې زیاتر فیملیز او جینکۍ ولکان داسې فیملیز به وي چې هغې دا شی نه مایند کوي که نه، لکه چې اوس به زموږ ټیسټونه کوو دا وکړو، کم قسم داسې ټیکنیکس دي یا څه اویرنس هغې له کومې طریقې سره تاسو هغې اویر کوئ چې آیا دا ټیسټونه ضروري دي؟ یو خو زموږ موټیویشن هم یو اسپیکټ دی که نه، چې مونږ که خپل ویډیوز وغیره سوشل میډیا باندې یا پوسټ وغیره جوړو نو هغې کې مونږ سټیټسټکس هم ورکوو چې دونه واړه دي تھیلیسیمیا دا سینټرز دي. نو هغه ټول چې هغه په خپل په سترګو وګوري نو هغه زیات موټیویټ شي چې او دا یو بیماری ده او د دپاره یو سټیپس اخیستل پکار دي. نو زموږ کله ته کله تللی یې داسې اویرنس پروګرام دپاره؟ زموږ ډسټرکټ ټیمز دي هلته هغو ځي. ښه نو چې هغوی ځي نو هغوی ډیفینیټلی هغه فیملیز اګري کول یا هغوی سره هغه صحیح ریسپانس صحیح ورکوي، دی آر اګري شي چې اوکې ان فیوچر موږ به کوو اکثر ډسهارټنینګ ریسپانس وي، خو میجر هغو چې دی هغو له داسې ټریننګ هم ورکولی کېږي، سیشنز وغیره ورسره ایښودی کېږي که نه چې تاسو به څنګه کنوینس کوئ خلک. نو بیا ځینې خلک که موږ کم تعداد کې هم خلک اګري شي زموږ سره نو دا ډېر میجر زموږ دپاره خوشحالۍ خبره ده. لکه دلته یو بل څیز هم دی که نه، خلک وایي چې بېشکه هر کار کولو والا الله ذات دی، انسان به سي او دغه ارادې به سي وي، خو بیا هم الله تعالی وایي تعالی ما عقل او شعور درکړی د هغې استعمال پکار دی. خو دلته خلک وایي چې زه مړه به دا به لاسې شوي بس الله شته چې الله یې نه کوي دا وغه. خو زما په خیال هر څیز دپاره یو لاره موږ ته الله تعالی ښودلې ده چې د په هغې باندې تګي. نو بینګ میل تاسو بیا څنګه اګري کوئ خلک؟ زه د کې پی کې خبرو کوم، زموږ چې کوم پښتانه دي هغه لږ ایموشنل وي، لږ ایموشنل وي هر څه ته تیاري. نو چې کله موږ هغوی له ورشو هغوی اګري نه کړي ټیسټ کولو دپاره یا بلډ ډونیټ کولو دپاره، نو موږ کوشش کوو چې موږ خپل د کیمپین کې یا خپل یو ډونیشن کیمپ کې چیف ګیسټ تلسیمیا کډز راوغواړو. بله ورځ ما کیمپ کړی یو کس نو رډي بلډ ډونیټ کول، یو پبلک پلیس کې مې کړی، 1,000 خلک دي هلته، یو کس نو رډي 2 کډز رالل تلسیمیا کډزو ایز ا چیف ګیسټ رالل. یو دوه خبرې وکړې، هغوی بیان کړل چې کله موږ ته بلډ نه میلاویږي موږ باندې څومره سخته تېرېږي. 50 خلک هغه ټایم بلډ ډونیټ کړو او بیا نو دومره رالل چې موږ سره کیپاسټي ختمه شوه د بلډ سټور کولو. نو زموږ کوشش کوو چې ایموشنلی هم لږ بلیک میل ټایپ کوو چې لکه موږ ورته وښیو دا ماشومان دي، سبا داسې ستاسو ماشومان فیوچر هم داسې کیدی شي، هغوی ویک دي، هغوی ایون هغوی ته پته زما چې کوم میجورټي داسې دي چې ایج 20 نه زیات نشي تللی، ځکه چې زموږ داسې خاص سکرینینګ دغه نشته، هغوی ته بلډ صحیح معنو کې نه ټرانفیوز کېږي. نو موږ کوشش کوو چې اول ورته خپل صحیح معنو کې اویرنس وکړو، که بیا هم نه کېږي بیا موږ کوشش کوو تلسیمیا کټ سره ملو کړو، تلسیمیا سنټر ته بوځو، هغوی خپله د هر څه وګوري چې دا موږ ولې دومره منډې وهو. لکه بلیک میلینګ ان سنس چې مطلب هغه یو څیز چې د څو پورې په سترګو کتلی نه وي
نه یو کس له یقین نه ورځي نو زما په خیال هغه آنکو دیکه چې دغه بیا څوک نشي جوړ ټریګر کول لږ شانت امپورټنټ دی کنه زیات ضروري دی زم خلک خو مطلب په خبرو باندې دومره یقین نه کوي چې هغه وګوري خپل هغه ته پته لګي بیا بنده ته دا سوچ راشي چې دا وخت په مام راتلی شي او بیا اولاد یو داسې خوږ نعمت دی د الله تعالی د غاړې نه زما په خیال دا څوک هم په تکلیف جی بالکل او خپل اولادي که پردي اولادي خو لایک بنده ته دا شي مخامخ راشي چې د دې پسې سبا زما خپل اولادم کې دي کنه نو لږ احتیاط ضروری دی او لږ کومک ضروری دی نور ډېرې خبرې دي دماغ خلو پس دغه بیا راځو Welcome, ستړی مشه پلیز خوش آمدید سو کراس یور لیمٹ غلطیان یار چاریزه ما نه غلطی کیږي یار نه خدای چا نه کیږي خو مې به دا نیو چې راشي کې دي چې بیا لږه کیمرا شای وي مې به شاید دیټس وای کنه تاسو ته وارنینګ مخکې نه ملو شو او جی مونږ خپل فرندز کوئی انګلیش کې خبره کوي نو جی سوچ وکړه جی جی بالکل ډونټ لیمټ یور کراس کنه مسله دا ده چې فیشن دومره د دې یو دومره په موږ ځان باندې حاوي کړی دی لکه موږ سمه دمه سوچه پښتو ده پکې به چېرته نه چېرته نه دا شی رانه نوځي کنه اصل کې زموږ ایجوکیشن کې کنه انګلیش دومره زیات ډومیننٹ دی چې موږ ټولې خبرې په انګلیش کې زده کوو لایک هغه سوچه پښتو یا سوچه اردو میډیکیټډ یا د ستاسو چې کوم هغه تیوري د خو چلو داسې نمونه دي هغه چې خو ته نشي په پښتو کې د هغې به چېرته نه تر هغه وباسې خو زه یم چې اوس هغه چې یو نیم کس داسې ښایسته سټارټ والي په پښتو کې یا په اردو کې که نه درست داسې پکې د پټلین وغورځي که نه لږ ګډوډ شي که نه ایسے کہتے ہیں میرا والی انګلش ښه جي نو خبرې کېږي ډاکټر صاحب سره هم کېږي لګیا دي په آی باندې په سترګو باندې چې د سترګو خیال ساتل څومره زیات ضروری دی او د سترګو چې کله نظر کم شي عموما بلکې اوس ریسنټلی ما ته په سر ډېر زیات درد کېدلو نو ما ته ډاکټر وی چې نه ته آی سایډ چیک که ستا به آی سایډ رغی نو ما ته هغه بلکل هغه واړه چې بلکل اینډ کې والې هغه ما ته صحیح نه ښکارېدل که نه داسې خپې کږې وږې ښکارېدې نو ما له ګلاسز راکړي چې کوم زه بلکل نه یوز کوم که نه حالانکه جوړ کړي مې خو غټ غټ دي انکل سرګم والے چشمه بنائے وې نو وایي چې دا به ته د یو څو میاشتو دپاره یوز کې سیم هغه کیس چې څنګه هغه دی او څه ډراپس یې راکړي نو بیا به ته ټیک شي خو دا کېږي ما ته چې ستا د لرې کم دی نه داسې چرې هم نه چې موږ دا ایکسپیکټ کوو چې زموږ نظر کم دی موږ به ګلاسز واچو هغې سره به ټیک شي لایک که زموږ نظر کم دی نو دا زموږ د آی شیپ د وجه نه دی یا دا د ریفریکټیو انډیکس لایک هغه مطلب ساینټیفک ټرمز راشي مېډم بوډۍ شوم ښه خو نه خو داسې نه شي کېدی چې زموږ آی سایډ واپس ټیک شي ماشومانو کیس ډفرنټلی لایک موږ وایو چې اپ ټو 12 ایئرز هغه ریکور کېدی شي سم کیسز کې لایک هغه ډفرنټ انوملیز دي خو هغې نه بعد که 18 پلس تاسو شي هغې نه بعد ستاسو ریکور کېدی نه شي خو که تاسو وایئ چې مطلب تاسو ته بلکل لاندې والا ورډز نه ښکارېدل او تاسو ته ډاکټر وایي چې تاسو ګلاسز یوز کړئ پلس چې دی نو آی ډراپس یوز کړئ ستاسو به بیټر شي نو هغه څه داسې نمبرز دي کنه چې هغه زموږ ډېر زیات لایک کانټیکټ لینز ویر سره یا ټریولینګ سره زیات یا الرجي د وجه نه زموږ لږ شانتې آی شیپ چینج شي هغې د وجه نه موږ ته لږ ډسټربنس کېږي لایک موږ ته ښکاري خو موږ ته هغه کلیر نه ښکاري هغه ریډیبل نه وي موږ دپاره صحیح ده نو هغه دا چې موږ هغې سره بیا هیډیک کاز کېږي نو چې مینلی چې کله د پیشنټ دا دغه یي که نه کمپلین چې موږ ته هیډیک کېږي نو که بیا لږ نمبر ومي نو هغې لپاره موږ ګلاسز ورکو سره هغې له موږ ډراپس ورکو چې دا کم لږ شان ډسټربشن شوی دی هغه ډراپ سره کور شي سر به تر هغه پورې ګلاسز یوز کېږي نو دا هیډیک به کم شي اور څه ټایم بعد مطلب دا لږ شان د ګلاسز نمبر چې کم دی د دې به اجت نه خو لایک داسې نه چې که ستاسو یو میجر نمبر وي او تاسو ګلاسز یوز کړئ هغه به ټیک شي لایک موږ له ډېر زیات پیشنټس راځي او هغوی دا ایکسپیکټ کوي چې ډاکټر صاحب موږ دومره ټایم له ګلاسز یوز کړل دا به اوس کله موږ وباسو کله به زموږ دې نه ځان خلاصېږي نو نشانې جوړې شي که نه داسې چرې هم نه کېږي چې ګلاسز نه به ستاسو ځان خلاص هغه بیا لیزر ځي هغې سره تاسو لیزر اوکې نو خو هغه هم یو ایج لیمټ دی که نه په دې هم خبرې وکړو هلو السلام علیکم وعلیکم سلام جی ستړي مه شي ورور څوک یې او څه به وایې ډېره مهرباني جی زه عبدالرشید پېښور نه خبرو کوم زما یو دوه کوېسچن دي جی پبلک اویرنس ته په متعلق چې پبلک اویرنس میلاو شي
جی 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 لومبنه دا دی چې یا سړی سترګو کې چرته شیمپو لاړ شي یا رنگ روغن وایټ وایش کیږي او چونه لاړ شي یا رنگ یا هغه سترګو کې فورا وګرځي ها نو ډاکټر له خبر وروسته چې فوري طور څه پکاري د سترګو ته چولو د پاره یا وبو یا څه شیرا فوري طور هغه ته ریلیف میلاوي چې ډاکټر له خبر بیا دي یو شي او دویم ټیسټ دغه د تاسو چې د بیډر نه چې یاره کومه دغه د موبایل استعمال ډیر زیات دی نو کومه طریقې سره د استعمال پکار دی چې دا آیس چې دی دا نه ډیمیج کیږي لکه سونه ټایم ولا ورکول وکړ کې لګاتار بیا ریسټ یا کنه نو داسې اویرنس لپاره وکړي چې دا ډیر عام یوز دی د موبایل چې هر خلکو ته نقصان ډیر کم نه کم ملایي صحیح ضرورت ډیر مننه د کال کولو لپاره او اوس په چې دی موبایل خو موږ وختي مو وی چې آیا څومره ډیسټنس کې پکار دی هغه دی پخوا به وی خلک وی چې کله د ټي وي د شیشه او پتا اوس ډیر زیات سپینه ښکاریا ډیر به برایټنس د غیر راتلو نه د غیر لپاره به د بلو کلر شیشه به نو هغه چې به واچول په د پاسه نو هغه سره بلک د هغه برایټنس کم شو نو سو کو د لپاره ریفریکټیو گلاسز کا نه ډیفرنٹ دی دوه خبرو کې اول بس د دې فرست خبره کې کوم چې کوم دی چې پسترګي کې څه شی لاړ شي فورن باډي لاړ شي نو مطلب نارملی خو دا د چې بایک چلولو ټایم گاډي چلولو ټایم یا تاسو بهر پیدل روان یې سیله رااله دوړه شوستا سترګې کې سلاړل یو هغه شی شي بل دا شو چې تاسو سکار کوي مطلب کوکینګ کوي خزه آیل سترګې کې لاړ شي مرچ کې سترګې کې لاړ شي یا بیا میلز یې چونه وغیرہ پینټ کې یا ایون شیمپو او نارمل شي نو مطلب دا شی کلاړ شي نو دې ټولو کې مطلب ان کیس کا تاسو لایک ټریول کوي او تاسو سترګې کې سلاړل تاسو ته فیل شي چې فورن باډي لاړ او هغه تاسو سترګې چوبن کوي نو هغه تاسو رب کوي چرېم نه ولې چې رب کولو سره هغه اوزي نه هغه تاسو سترګې کې دنه چې تاسو رب کوي نو هغه بیا سکین سره لګي نو هغه د سترګې د دنه د شي سترګې دنه لاړ شي تاسو اپر لید لوړ لید دنه سایډ ته هغه لاړ شي هغه انټریپ شي سوئچ کې د سیلار شي دنه او جی مطلب تاسو ټیر فلم دی هغه خو ټیر فلم خو تاسو سرکولیټ کوي کنه لایک آل ټایم زموږ سترګې کې اوخ کی خو ټیر باندې څومره ډیر ورځي او جی هغه هم یو ډیفرنٹ ټاپک دی هغه ته راځو مال اسانه طریقه راځي په دې ځای باندې روباس نو دا چې کا فورن باډي تاسو سترګې ته لاړ شي نو تاسو سترګه واش کې صحیح ده ساده اوبو باندې ساده اوبو باندې او اوخ کې چې تاسو سترګې نه څومره زیات ځي کنه دومره چانسز دي چې هغه شی بس تاسو سترګې نه اوزي کو هغه نری کانی وی کو باندې وی یا چې هر څه شي که ان کیس تاسو ته فیل شي چې نه دی وته سټیل نو بس تاسو ربینګ ما کوي تاسو لږ سات سترګه پټه کې سترګې باندې پیډ لګوي یا بینډیج لګوي یا سکوچ ټیپ لګوي چې سترګه بند شي چې پین نه کیږي تاسو ته تاسو ډاکټر له لاړ شئ هغه تاسو لاړ شئ او باسي چې سم تاسو سترګې کې مسله شي او بل دا چې دی خبره وکړه چې شیمپو وغیرہ شیمپو خو اس مسله نشته لایک هغه نارمل شی دی هغه خو مطلب تاسو سرمند یوز کوئ نو اف کورس هغه سترګې کې چانسز موستلی ای چیزی با تاسو واش کې هغه به ختم شي ټولو نه زیات سترګې کې کم شي هارمفلی هغه وی چونه چونه چې لاړ شي نو هغه انسټنټ برن کوي او هغه مطلب چانسز هغه کس تاسو د بلیک ایریا کې لاړو زموږ نظر ټول کنسرن بلیک ایریا سره کنه کورنیا سره او جی نو که کورنیا باندې تاسو لاړ شي نو کورنیا بند شي هغې سره نظر تلو خطرې هغې لپاره هم تاسو زم کنه چې د 99 پرابلم سولوشن چې سترګې کې سلاړ شي از واټر تاسو به سمپل ساده اوبه او جی اوبه ساده اوبه تاسو به ربینګ نه کوي تاسو ساده اوبه لګوي تاسو پیډ او لګوي سترګه پټه کوي چې سترګه دې کولاو نه کوبه چې تاسو وینځل په کولاو سترګه به تاسو چې دین او اوبه داسې سترګه کې چې سترګه او جی مونږ اکثر سترګې انزو کلوز سترګې کې چې موږ واچو سترګه یو دم ریډ شي نو هغه الرجیک ریسپانس چې زموږ سترګې کې کوم الرجیک ریاکشن شوی کنه هغه اوبو ته ریسپانس کې یوز جراثیم چې خپل ځای پرېږدي نو هغې به څه ریزسټنس په شو کوي کنه نو هغه ریسپانس خو لکه واش تاسو سترګو دپاره ټول نه بیټر دی اوکې جی او د موبایل لپاره خو دغه ضروره دا خو امپاسبل ده چې دی نه مونږ چې دی نو هغه جدایي اختیار کو یا د څه وخت دپاره دا کېږدو زما په خیال هر یو کس هغه بک ریډینګ به کېدلو هغه ختم شوی دی اوس سبق هم ګیون قرآن مجید زه اکثر خپل ورور ته ګورم په موبایل کې ځان ته چې دی نو تلاوت روغ کړي هغه په موبایل کې تلاوت کړي نو هغه د قرآن مجید راغشتو هغه زحمت اوس خلکو ختم کړی دی اول به پیرنټس دا ویل کن چې زموږ ماشوم ټي وي ډېر زیات ګوري ټي وي خو بیا لایک یو سیف ډسټنس به وکنه موبایل خو هېڅ ډسټنس نشته لکه تا به دې ځای ته ځان ته نیولي نو هغه هیډیک ډېر زیات کوز کوي نو بس دا چې تاسو سیف ډسټنس او بل دا چې لایټ د تاسو روم کې پراپر لایټ کې تاسو سکرین یوز کوئ هغه به دومره نقصان او یا د موبایل لایټ په کموئ برایټنس په کموئ هلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی خیر دی الحمدلله څوک یې چېرته نه زه رازګل خبرې کوم د پندو پایان نه تاسو د چینل په وساطت سره
میلمنو ته په خیر راغلی ویم مهرباني. او ماشاءالله پروګرام ډېر زبردست روان دی. حالانکې دا زما په آل چینلز کې فیور چینل دی که نه، ښه ډېره زیاته مننه. او په دې باندې ستاسو هغه شوز هم راځي او نور چې څه پروګرامونه یې ټول ګورم چې په خپله یو پښتنې کورنۍ سره مې تعلق دی، نو چې چینل د پښتنو وي نو هغه به څنګه نه وروځي. ښه ډېره زیاته مننه د دومره مینې ستاینې دپاره او یقین وکړئ چې خیبر د ستاسو دپاره دی. نن شو څنګه درته ولګېدله؟ نن ماشاءالله تلیسیمیا پیشنټ باندې خبره کېږي، دی بلډ ډونیشن باندې کار کوي. بیا ډاکټر صاحب هم راغلی د سترګو باره کې هم لګیا خبرې کې څه به وایې په دې باره کې؟ یاره جی زه خو به دې ته یو ریکویسټ وکړم، د هغې نه مخکې به تاسو دا خبره وکړم چې مونږ شوکت خان چې کوم هسپتال دی هغې ته مونږ پراپر ډونیټ بلډ ورکوو که نه. خو بهرحال دلته دې سره به خیر زه بیا کنټیکټ وکړم که دې ته تاسې د بلډ ضرورت و دې ته د ډونیشن ورکولو انشاءالله تعالی مونږ به دې ته ورکوو. یو دویمه خبره دا ده چې دې چینل په وساطت سره زه دې ګیسټ ته دا پیغام ورکوم چې تاسو د نوجوانانو دپاره یو داسې میسج ورکوئ، خاص کر د دې موبایل خبره تاسو وکړه، دې نه خاص کر نوجوان طبقه ډېره زیاته متاثره ده متاثره ده. جی د دې چینل په وساطت سره تاسو د میلمنو ته زه دا یو دغه ورکوم، ریکویسټ کوم چې تاسو پلیز د نوجوانانو دپاره یو داسې پیغام ورکړي چې زیاتتر د دې موبایل نه، اوس د سوشل میډیا دور دی، هر سړی موبایل استعمالوي، د دې نه نوجوان طبقه متاثره ده او د دې دپاره تاسو یو داسې میسج ورکړي چې هغوی دا د موبایل یوز لږ کم. ډېره زیاته مننه او یو ښه اویرنس میسیجز چې دی خورول پکار دي. ایون تاسو یو ښه پازیټیو خبرې وکړلې او ایم شور چې خلکو به اورېدلې وي او په دې باندې به موږ د بریک نه پس چې راشو تفصیلا به په دې هم خبرې وکړو. کتونکو دمه اخلو یعنی دمه کوو، پس د هغې بیا راځو. ویلکم د بریک نه پس ستړي مشي درته وایو، هرکلی درته وایو. تاسو ګورئ د خیبر سهار جي. نن چې کوم ډسکشن دی یا کوم بحث دی یا کومې خبرې دي هغه کېږي په هیلث باندې، په صحت باندې. که هغه مونږ د ماشومانو صحت واخلو او که هغه مونږ د غټو بني ادمانو صحت واخلو، که د سترګو مونږ واخلو. ولې چې ستا سترګې ستا لوی نعمت دی چې ستا سترګې کار نه کوي، تا ته څه ښکاري نه، نو دنیا تیاره ده. که دنیا ډېر هم ښایسته شي نو په تا فرق نه پرېوځي، نو پکار چې موږ د دې ډېر زیات خیال وساتو. او په ژوند کې د په جسم کې هره حصه چې ده نو هغه الله تعالی بسې بېرغه غرضه نه ده پیدا کړې، هغه څه فایدې لري. خو زه یم چې سترګې داسې کو سترګې خدای مه که ختمه شي نو بس لاړه دنیا ختمه شوه. مطلب هغه رنګین څیزونه هغه هر څه بس ختم وي، ختم شي هر څه ختم شي. را به شو لږ د ماشومانو په دغه لایف باندې به راشو. آیا دې ماشومانو ته پته وي چې زما عمر دومره نه دی، زه اینی ټایم چې دی نو زه د دې دنیا نه تللی شم؟ مور پلار ته خو چلو ډاکټران ووایي چې ستا د ماشوم ایج دومره نه دی، دا به دومره سروایو کوي، دومره به نه کوي. دغه ماشوم د خپل ځان په باره کې څه سوچ کوي یا د کوم هغه واړه خواهشات وي؟ ځکه چې ما خپل هم دا ماشومان کتلي دي، ما لیدلي دي او زما مخکې ایکسپایر شوي هم دي. نو هغه مور پلار له څومره تکلیف وي او څومره یو سټرګل نه تکلیف نه تېرېږي دا خلک. ماشوم ته خو خپل پوره لایف کې اندازه وشي، ځکه چې هغه نورو نه هم واوري، خپل هم ایکسپیرینس کړي دغه چې کوم فرینډ داسې فرینډز ورسره جی. او دا بیا ډیپینډ کوي چې ژوند خو الله په لاس کې دی. زموږ سره خپل تلیسیمیا یو پیشنټ ته کراچي نه دا ډبل پی ایچ ډي کړې ده تلیسیمیا. جی زموږ پراپرلی زموږ ویبینارز کو تلیسیمیا موږ سره اکټیولی پارټیسپیټ کوي. نو دې کې یو اویرنس دی چې هغوی خپل ځان مینټین ساتلی دی، هغوی خپل آیرن لیول چیک کوي، هغوی ځان ته سیف بلډ ټرانفیوز کوي. نو دې ماشوم ته خو بالکل پته یو دغه تاسو وی خواهش خدای چې ما ته بلډ میلاو شي. مونږ اوس انډیپینډنس ډے باندې یو وزټ کړو تلیسیمیا سنټر ته. نو هلته کې یو کس خبره وکړه چې مونږ خو به ازادي سبا مناوو، خو دا ماشومان خو ازادي نشي مناولی، دوی خو د بلډ نه ازادي نشته. نو هغوی خو خواهش دی چې ماله بل راشي او ماله ژوند راکړي. د دې خو زما په خیال رقم پړسیږي. جی بالکل جی ډفرنٹ کیسز وي، میډیکل والا ته زیات خبر دي.
نو هغوی بوډي کې چینجز راځي. ښه ده چې د تاسو وی کنه چې دا ډبل ماسټر چې کومه ده او د ځان پراپر ساتلی دی نو آیا څنګه د دې منتلی ټیسټونه وي یا کوم داسې میډیکیشن وي چې آیا په هغې باندې دوی کولی شي دوی ژوند تېرولی شي سروایو کولی شي لکه عموما د 15 16 17 ایج نه بره دوی نشي تللی هماغه خبره بیا هم راشي چې مرګ ژوند د الله لاس کې دی خو چې هغه کم مونږ انکو دی که لیدلی دي نو بیا دوی څنګه داسې ډېر ښکلی تپوس تاسو کو په دې باندې موږ اویرنس هم کوو موږ وایو چې خپل آیرن لیول تاسو چیک کوئ اکټیولی منث کې 2 months پس چې کوم تلیسیمیا فاونډیشن کې رجسټرډ وي هغوی ول چیک کوي هغوی هم ډېر خیال ساتي موږ سره چې کوم تلیسیمیا داسې یو نه ډېر دي خو زه هم د یو ذکر وکړم ډبل پی ایچ ډي کړې ده او ډېر اکټیو دی ایون سوشل ورک کې تلیسیمیا باندې هم کار کوي ځکه چې هغوی خپل هم افیکټ شوي تلسیم جي نو هغوی سره کې موږ نه زیات درد دی نو هغوی خپل ریګولر ټیسټونه کوي کډني ایون فنکشننګ ټیسټ دی مختلف ایکس رے هم کوي او خاص طور پر آیرن ټیسټ کوي ځکه چې کله ورته هول بلډ ټرانفیوز شي نو کې آیرن لیول بیا زیاتیږي نو هغوی بیا هغې ټیسټ کوي د پر بیا مختلف سیرنجز لګوي نو د پر آیرن ټیسټ ولا ډېر زیات مست دی. اچھا لکه د آیرن کمې زیاتېدل نقصان دی او کمی چې دی نو آیرن چې دی هغه ته چې بلډ ټرانسفیوز کیږي نو هغه آیرن چې دی هغه باډي کې جمع کیږي بل چې آیرن زموږ باډي کې ریموول سم میتھډ نشته ٹھیک شو نو هغه آیرن چې جمع کیږي نو هغه هارت د پاره هغه مسله کوي نور لیور لم مسله کوي نو هغه آیرن لیول به تاسو کموي نو هغه لپاره به تاسو ول آیرن کلیټرز ورکوي هغه چې د باډي کې چې آیرن دی هغه به ابزورب کوي هغه ریموو کوي با نو دا ډېر میجر پرابلم د تھیلیسیمیا وړو د کوي چې ट्रांसफ्यूजन सिर्फ ज़रूरी न दा अगरि त पारे ॿिया तासो नोर मॉनिटरिंग हम ज़रूरी दा जी आयरन लेवल ई सही कोई ॿिया बोन डिफॉर्मिटीज़ वग़ैरह हम दागो राज़ी नो चे अगा टोल तासो मॉनिटरिंग दागे कवई नो या लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे बांधे डिपेंड करे जी कि तासो सोना केयर कवई खपलाओ नो दा ॿिया एक्सपेंसिव साइट त खुना उड़ी कना को डेफिनेटली औड़ी बा लग डेढ़ खो भाई बोल छी हर मंथ बता सो फल आयरन लेवल्स वगैरह दा चेक कवई या मेडिसिन्स वगैरह का ट्रांसप्लांट कवई यंग एज की नो अगा भी अलग डेढ़ एक्सपेंसिव तरफ से जी करना खदा कवीशी दी सरदा चॉइस था जी बोन मैरो ट्रांसप्लांट था सो कल जी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दागे फलाई नो कागा एलिजिबल नो बोन मैरो होम ट्रांसप्लांट का हो अगर दगा दे चागा अप्रोच बांधे दा अगर एक्सपेंसिव दा नो आपको सुक अफोर्ड कवली शी जी जी अच्छा दा चिकम दा कलो साइडों त खलक दी दगी दल तरातलो त हम प्रॉब्लम भी वतन आय दा से डॉक्टर्स जी दा से कैंपल त लगोली ची दगी दरातलो जरूरत पेख नशी اول ته تاسو غیله بلډ یا ډاکټر زلته تلی ومل ته کې وته چې دا ټول پراپر ارس کړي چې زبون چې کوم تلیسیمیا زیات تر دې هم د کلو سایت ته دی هغه وجه دا چلته اویرنس نه ایگزیکټلی نو زموږ کوشش دی چې غوي دلته راغواړو لکه مشکل وي خو د دې فائدہ ورته دی چې ټرانفیوز سیف ټرانفیوز بلډ ورته ملاوي شي لکه ټرانفیوژن سیف بلډ کی بلډ سکرینینګ شوی उसको यो कले अल्टे स्क्रीनिंग फैसिलिटी नहीं हुई ब्लड मान वाखली माशूम टे डायरेक्ट होला नो सेम टू सेम ब्लड लाइक ए पॉजिटिव टू ए पॉजिटिव दानिशी के दे जी जी बिल्कुल ना ना डायरेक्ट निशी के आगे ब्लड प्रॉपर स्क्रीनिंग की दिना वाइट और रगा च दे आगे द्रे कंपोनेंट जोड़ीगी बिया आरसीसी पेशेंट ट्रांसफ्यूज कीगी फॉर द ब्लड प्रॉपर स्क्रीनिंग पकारी ज़ कम कोशिश को दलते एंगेज को या मुंगी इवन गवर्नमेंट लेवल मान दे कोशिश को दा आवाज उचत को आगुला और खपल कोलो के तलेसीमिया सेंटर जोड़ के नो زمون کولو سایت ته نشته تلسیم نه داسې پرایویټ شته هغه هم دومره خاص فنکشنل نه دي دومره خاص فیسیلیټیز پکې نشته چې زمونږ ماشومانو ته بلډ سیف ورسي پرایویټ کو دیم نه هغه دغه د اپروچ نه بار دي کنه لکه دومره ګران ریسپانس هم ډیر زیات میټر کیږي لایک پولیو وو یو میجر پرابلم او هغه ته د کمیونټي ریسپانس چې خشو نو الګ ګورنمنت لیول باندې هغه باندې ډیر زیات کار روان شو اوس موږ ګور چې بیکورډ ایریاز کې پولیو ویکسینیشن د پاره چې د ورکرز لاړ شي هغه باندې فایرینګ کی او شی بل شنو لایک دا شی خلکو ته دا انډرستانډ کول پکار دي کنه دا هر څه هغه بیټرمنٹ د پاره دی هغه مطلب هغه بس د خلکو یو کانسپټ دی چې یار مرد او جون د خپل لاس کې دی چې مړ کې دی کما شپچی په قبر کې دا هر څه خو لکه د پخپل وی کنه چې جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے نو لائک دا علم چې کم دی دا غي فضیلت هغه هر څه لایک هغه شیزونه موږ نشو اګنور اصل کې کمې دی د اویرنس کمې دی د پوهې کمې دی د ایجوکیشن کمې دی د دې شینو د کمی د وجې زیاتر دغه علاقې یا دغه زینه د مختلف بیماریانو ښکار کیږي او بیا دغه علاج هم هغه وخت کې هغه ته پته ولګي چې بیخي هغه لاست سټیجز ته رسیدلی وي دا پری فریز کې یو دا مسلې چې هلته سکرینینګ کا پراپر نه نو سکرینینګ زموږ دغه میجر ځکه موږ وایو چې سکرینینګ باندې فوکس کوو
ول چې ډېر شي بیماریاں نه د بلډ نه هم لګي د چا کې بیماری نه هغه بیا بل تکلیف. هیپاټایټس چې څنګه بیماری ده هیپاټایټس بی او سی شو ایچ آی وی شو نو دا بلډ نه لګي نو ځکه پریفریز کې اکثر سکرینینګ نه کیږي نو هلته بیا هغه الریډي تھیلیسیمیا کې الریډي کمزوري چې هغه ته هیپاټایټس بی یا سی وشي نو هغه تکلیف دی. جی کال اخلو جی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینا خور صاحب د خیر دی؟ الحمدلله. څوک یې موږ سره؟ زه کې دلدار خبرې کوم آزاد کشمیر نه. جی تاسو ستړي مشي وایو څنګه یې ښه یې جوړ یې؟ الحمدلله ٹھیک ٹھاک الله پاک کرم دی. شکر جی. څه به وایي جی شو باره کې؟ زما چې په نظر لږه مسله ډاکټر صاحب نه لږه پوښتنه کومه تقریبا 43 ایج مې دی. 43 جی نظر مسله دی جی. نظر زما تقریبا 1.5 فٹ فاصله تقریبا چې وی کنه چې زما د سترګو نه لاندې پورې 2 فټه پورې زما نظر تقریبا ټیک وي. ډېر مخکې نو پېښور شریف هسپتال کې صحیح علاج کړی و ډاکټر راته عینکې لیکلې وي اوس په ما نه هغه پوینټ هیر دی چې څه وایي شیشې دغه نمبر اوس په پورې ما ته چې دغه مسله ده نو زه که ډاکټر صاحب ورته داسې او هغه موږ ته وښیي که نه چې زما دا نظر په ځای ودرېږي یا دا مطلب مزید کمیږي نه داسې چې تاسو مناسب وګڼئ او څه شی وي داسې تاسو څه تپوس کوئ؟ صحیح نه بس صحیح د دې ایج ویلې که نه مین فیکټر ایج یي مونږ اول هم دا شی ډسکس کو چې 40 ایئرز نه بعد ستاسو د نږدې نظر به کمزوري کېږي او تاسو هغه هیڅ صورت باندې سټاپ کولی نه شئ تاسو دا نه شئ کولی چې دا د نه کمزوري کېږي. سیکنډ فیکټر دا دی چې د 40 ایئرز نه پس هر 5 ایئرز بعد بس تاسو د نږدې چشمې نظر نمبر چې دی نو هغه چینج کېږي هغه به لږ زیاتېږي ستاسو نظر به مزید کمزوري کېږي. دی ووایي چې 1 فٹ یا 2 فٹ پورې چې زه شی ګورم هغه ماته کلیر وي مطلب هغې کې ماته پرابلم نه نو اصل کې داسې ای چې شی د سترګې نه څومره لرې ځي هغه موږ ته کلیر کېږي ولې چې زموږ مسلز باندې بوج کم راځي او چې څومره موږ هغه شی نږدې کوو لایک دا فینومیناز دي که نه چې موږ څومره یو شی نږدې کوو سترګو ته هغه نه به زموږ مسلز باندې زور زیات راځي اکوموډیټ کوو به موږ زیات نو چې موږ سترګې نه دي شی لرې وساتي لایک په دومره ډسټنس باندې دي د به ښه ښکاري خو که دي دا ایکسپیکټ کړي چې سیم شی دي دومره ډسټنس باندې وګوري هغه دي ته کلیر نو دس از ناٹ پوسیبل لایک هغې دپاره به دي خامخا ګلاسز یوز کوي خو دا ده چې که 43 ایئرز کې دي دومره ډسټنس دپاره ګلاسز یوز کړي نو دیٹ ول کاز هیډیک سر درد به دي ته کېږي او پټو کې به دي ته پین کېږي نو بیټر دا ده چې تاسو ډسټنس باندې یوز کړئ چې تاسو تر کومه پورې ډسټنس باندې ښکاري تاسو ګلاسز طرف ته مه ځئ. اوکے صحیح ده جی. نو بهتری د علاج احتیاط علاج سے بهتر ہے کنه نو په دې باندې عمل پکاري جی. دما کو پس داغه بیا راځي. ویلکم ستړي مشه یو ځل بیا جی او مونږ به هغه د وخت هغه حصې ته راغلو چې اوس مونږ چې دی نو هغه د ویب سایټ ته راځو او دې نه به تپوسونه پوښتنې هم کوو خو زه یم ډاکټر صاحب او په تلو کې یو داسې یو خبره یا داسې یو چې د سترګو کې درد راځي نو څه کول پکار دي یا سترګو نه چې اوبه ځي نو څه کول پکار دي یا په سر چې ډېر زیات درد راځي نو هغې دپاره څه کول پکار دي یا الرجي چې څنګه تاسو وینو د هغې دپاره فردر چې کوم سټیپس هغه څه په کول پکار دي؟ ټول نه اول خو دا چې که ستاسو سترګې کې تاسو ته الرجیک ریاکشن دی تاسو ته فیل کېږي چې خارښت دی اوبه راځي تاسو واش کړئ او تاسو ډاکټر کنسلټ کړئ صحیح ده ربنګ بالکل منع دی چې تاسو په سترګې رب کوئ بالکل نه که تاسو ته هیډیک کېږي سر دردي تاسو ته دا فیل کېږي چې دا ستاسو نظر کم دی هغې د وجه نه کېږي دوه ریزنس کېدی شي یو خو ستاسو نظر کم کېدی شي پلس دا هم کېدی شي چې ستاسو بي پي های وي هغې د وجه نه هم ستاسو سر کې یا آیس کې پین کېدی شي هغه شی به تاسو منیټر کړئ اور ریډنس که ستاسو وي نو هغه همیشه دا مطلب څه ټایم ریډنس چې دی نو هغه خارښ ورسره څه ټایم ریډنس داسې چې پین کېږي سترګې کې نو هغه یو ډېر زیات چې دی نو ډینجرس کنډیشن یي هغې دپاره بل شي باندې نه پوهېږم دا هرې زنانه سره دا مسلې سړو سره هم وي ډیفینیټلي سړي هم کله کله کچن ته ننوځي کوکینګ کوي د پیاز سره ولې د سترګو نه لګي؟
پیاز سره داسې کنه چې هغه لږ شانتې ایسیډک وي د هغې سنټ صحیح ده نو زموږ چې کوم سیبیشس ګلینډز دي زموږ چې کوم ټیر ګلینډز دي هغه زموږ یو دم اکټیو شي ډېر زیات هغې د وجه نو او جی خو دا ټیرز راتلل ډیورینګ چې تاسو پیاز کټ کوئ او ستاسو ټیرز راځي دا یو ښه ساین دی چې مطلب کله کله خو دومره تریخ پیاز دي پکې که چې سترګې سوځي کولاویږي نه خیر دی لایک اوبه راتلل سوځېدل هغې ریاکشن کې دا یو نارمل شی دی خو که ستاسو مطلب څه پیشنټ داسې راځي که چې هغې وایي چې مونږ جاړو خو زموږ اوښکې نه راځي یا مونږ پیاز کټ کوو زموږ اوښکې نه راځي نو هغه چې دی نو یو مطلب داسې کنډیشن دی چې یو شوډ بی ویری وری اباؤټ دیٹ هغې دپاره مطلب چې ستاسو سترګې کې اوبه نه راځي هغه پرابلمټیک دی که اوبه نه راځي نو اوکې او ډېرې ژړا سره مو سترګې خرابېږي نه لایک دا موږ ویلی نه شو ولې چې مطلب نه دا څنګه ډاکټر ده خلک وایي او ژړا ښه نه نه خلک دا وایي جړه نه غم د وجه تاسو چې دی نو باډي ستاسو ډېر زیاته مطلب ویک شي هغه بیل شی دی خو جړه د وجه مونږ نه شو ویلی چې د حضرت یوسف علیه السلام جدایي کې د هغې پلار مطلب مونږ دا وایو چې جړه سره د هغې نظر بالکل تللی و خو ساینټیفیکلی مطلب مونږ دا نه شو ویلی چې ټیرز د وجه نه چې دی نو بنده پرده چې راشي په سترګو باندې نو خلک وایي چې کله هغه اوبه تورې شو پتې څه شي پرده لري هغه دوه قسم یې که نه یو مونږ وایي چې سپینې اوبه دي یو وایي چې تورې اوبه دي مطلب داسې ټایپ دوه شیزونه یې که نه سپینه موتیا چې کوم سفید موتیا چې کوم مونږ نارمل لیمن کې وایو هغه چې دی نو هغه تاسو څه ټایم کې علاج کولی شئ د هغې تاسو اپریشن کولی شئ هغې ریموول وشي صحیح دی چې ستاسو کوم نظر هغې د وجه نه کم شوی دی هغه به ټیک شي خو هغې کې هم تاسو به یو دې سټیج ته نه ځئ چې بالکل مخامخ والا ته کتو کې پته لګي چې یار د سترګې کې دا سپین شی دی او بل چې کومې تورې اوبه وي هغه بیا ډېر زیات ډینجرس شی دی لایک او هغې سره چې کوم نظر خراب شي هغه واپس ټیک کېږي نو هغه به تاسو او د سترګو د وختي موږ لیزر باندې خبرو که هغې کوم ایج چې دی هغې دپاره محدوده دی چې هغې ایج کې هغه 40 years نه اول ولې چې 40 years نه پس که ستاسو د لرې نظر already دی او د نږدې نظر به هم شي ستاسو نو هغه بیا ډبل لیزر تاسو نه شي کولی تاسو یو نظر 25 to 30 35 ایج کې کولی شي 18 نه بعد 18 to 40 تاسو هغه کولی شي 18 اول نه شي کولی او 40 نه بعد تاسو هغه بس فور لایف ټایم او هغه لایف ټایم دی که هغه تاسو ډسټنس دپاره کوي چې لرې نظر ستاسو ټیک شي هغه به لایف ټایم ستاسو ټیک وي اوکې جی اوکې اوس موږ راشو جی تلسیمیا اویرنس باندې به راشو کوم داسې فیوچر څه پلانینګز لرئ چې آیا تاسو هغه فردر کول غواړئ هغه څه دي زموږ چې کوم ارګنایزیشن دی هغې کې موږ یو نیو انیشیټیو هغسې تلیسیمیک وینګ موږ جوړ کړی دی موږ خو الریډي هم تلیسیمي باندې جوړ کړی دی ارګنایزیشن خو موږ یو بیل هغې دپاره یو ډپارټمنټ ټایپ جوړ کړی دی چې صرف تلیسیمیا باندې به کار کوي اوس په اناونس شي انشاءالله ډېر زر خپل کار به هم شروع کړي دې دپاره زموږ چې کوم فرست سټپ دی هغه ټول تلیسیمیا سینټرز انګیج کول دي چې موږ تاسو لیست پرووایډ کړي ستاسو د پیشنټ چې موږ اول د هغوی اټینډنټ سره هغوی چې کوم فیملي هغوی انګیج کړو هغوی اویر کړو چې هغوی خپل فیملي کې اویرنس سپریډ کړي چې ګورئ په ما باندې دا سخته تېرېږي زه په تاسو هم تېرېدی شي ټیسټ وکړئ دویم مین سټپ دا دی چې نکاح نه اول تلیسیمیا ټیسټ کول دا یو بل پاس شوی دی زموږ نیشنل اسمبلی کې پروونشل کې امپلیمنټ شي نن ډېر وخت مخکې پاس شوی دی موږ به انشاءالله زموږ چې کوم پروونشل ممبرز دي ایم پی ایز هغوی هم دې کې انګیج کوو موږ به دوباره یو بل پیش کوو هغوی باندې انشاءالله او بیا به کوشش کوو چې هغه امپلیمنټ هم شي هغې امپلیمنټیشن ډېر مست دی صحیح ده نو مطلب دا به دا بیا وي چې نکاح کوي نو د هغې نه مخکې خدای دې کړي چې یو بل پسې روک لیوني وي خو که ماینر راغله نو بیا به واده نه کوي جی دې لپاره زموږ چې کوم ملیان دي هغوی ته هم درخواست دی چې نکاح نه مخکې هغوی هم یو فرض جوړېږي چې هغوی تپوس وکړي چې یار تاسو تلیسیمیا ټیسټ کړی دی که نه زه بیا ریپیټ کوم زموږ یو بل پاس شوی دی خو هغه امپلیمنټ شوی نه دی اوسه پورې ډېر بلونه پاس شوي تلیسیمیا باندې خو لا امپلیمنټ شوي نه دي او بل هم دا دی چې یاره دې دا ټیسټ لږ ارزانول پکار دی ځکه چې ټیسټ ډېر زیات ایکسپینسیو دی دا کلو ته کیسز ولې زیات دي چې کلو کې اویرنس هم نشته او کلي غریبانانو کې به دومره پیسې چا سر چرته چې دومره ګران ټیسټونه کوي دا شی نه هم پکار دی چې کمې پیسې پکې راشي تاسو به څه وایئ زه خو به غواړم چې مخکې ایلیجیبلټي کرایټیریا زه یو پیرې ووایم که څوک بلډ ډونیټ کول پکار لایک خلکو ته پته نه وي که نه چې زه بلډ ډونیټ کولی شم که نه شم نو ټول اول چې تاسو که 18 پلس کې ستاسو ویټ کا 50 kg نه سوا دی او ستاسو ایج به هم صحیح دی فیمیلز لپاره 12 to 13 ګرام پر ډیسیلیټر دی او میل لپاره 13 to 14 ګرام پر ډیسیلیټر دی نو که تاسو د ایلیجیبلټي کرایټیریا باندې پوره اوسئ نو پکار دی چې تاسو بلډ خامخا ډونیټ کړئ دا ستاسو یو فرض دی چې ستاسو قوم کې یو داسې ماشومان دي چې هغو له بلډ پکار دی هغو لایف دپاره نو خامخا بلډ ډونیټ کړئ بلکې تاسو ډونیټ کول غواړئ نو د هغې نه مخکې
ویکیومز لګي که تاسو سسز اوایډ کول پکار دي تاسو نو اسپرین ما لې سموکینګ اوایډ کوي بیا خامخا ریسټ وکړي ډونیټ کول نه مخکې او خوراک هم صحیح وکړي ډونیټ کول نه مخکې جی خوراک خامخا وکړي چې تاسو لګ انرژي تاسو کې چې انکانشیس کېدل بیا چانسز سیو آئی کنه او پس د ډونیشن نه پس هم تاسو له دا دی چې ایکسرسایز به لګ ریفرین کوئ هیوی ایکسرسایز به نه کوئ هغې ورځ دپاره او که پین وغیرہ نه کولډ کمپریس وغیرہ علی او خپل آیرن لیول بیا صحیح کول لپاره میټ وغیرہ زیات خورئ آیرن سپلیمنټس علی او بس تک خبرې دي چې هغې نه پس ریسټ کوئ او جوسز وغیرہ چې تاسو کم پلازما لیول دی هغه هم دوباره صحیح شي په یو ډریپ وینه به دوی دومره ډېر خوراک کوي لکه مخکې به هم ته خوري او پسې به هم خوري لکه خانې دا دومره ډېره زیاته دا دی هغه ډونر هیلث هم موږ دپاره امپورټنټ دی که نه موږ صرف دا نه غواړو چې ډونر هیلث وي نو هغې به فردر ډونیشن کوي صرف یو بلډ وینه باندې دومره خوراک به اول کې ښه ښایسته ګډ تکینې هغې نه څه کوي حاجي څنګه ولګېدو تاسو ته اول به تاسو نه راشو خیبر سره فرسټ ټایم اوس تاسو ایکسپیرینس هم څنګه وشو ډېر زیات ښه ایکسپیرینس و آی فیلټ لایک ہوم اور انوایرمنټ د دې ځای اور مطلب سټاف ټول کریو ټول مطلب هر څه ډېر زیات ښه و اینډ I hope inshallah next time که تاسو راغوښتو نو ضرور به راځئ انشاءالله او د پبلک ریسپانس هم ډېر زیات ښه و خلک ډېر زیات دې شیز بارے کې اوس مطلب هغې اویر شو تھیلیسیمیا بارے کې د آئی ډیزیزز بارے کې نو ښه ولګېدل تھینک یو سو مچ جی سویرا ډېر ښه ایکسپیرینس او نه لرننګ ایکسپیرینس او زما خپل هم آیز کې ډېره مسله الرجیز وغیره نو هغې بارے کې هم ښه پوره پته لګېده بیا تاسو ډېر ښه هوسټ وی موږ ډېر انجوی کوو تھینک یو سو مچ جی ډېر ښکلی شو ډېر خوشحاله شوم چې خیبر ځوان کل ته موقع ورکړه چې اوس موږ سره چې نور کم ځوانان دي هغوی ډېر زیات موټیویټ شوي به وي هغوی به چې کوم دا کار کوي نور جذبې سره به کوي بل ستاسو د پروګرام دغه نه به زه خپل یوت ته یو میسیج ورکوم چې ایوری پینټ میټرز تاسو دا ویټ مه کوئ چې اشرف به تاسو سره کانټیکټ کوي هله به بلډ ډونیټ کوم یا دا ویټ مه کوئ چې زما فیملی کې کیس راشي زه به هله بلډ ډونیټ کوم چېرته له موقع میلاویږي بلډ ډونیټ کې تلیسیمیا سینټرز وزټ وکړئ خامخا وزټس وکړئ هغوی ماشومانو سره یو 15 منټه تېر کړئ ستاسو دپاره 15 منټه هغې دپاره هغه پوره عمر یادوي چې ما له څوک راغلي وو نو ټول ته به یو درخواست کوم چې اول خو تلیسیمیا ټیسټ وکړئ او بل بلډ ډونیټ کوي چې کله ورته موقع میلاوي چې واده کې ته به ټیسټ کوې جی بالکل او که هغه ماینر راغی بیا به نه کوو او که د خوښې بیا نه دومره ګزاره به اول ځان سره کوو چې بیا راته کوو ډېره زیاته مننه ستاسو ټول نه ډېره زیاته مننه کتونکو ستاسو هم ډېره مننه چا چې د کال په لاره باندې شرکت وکړو د هغې نه هم ډېره زیاته مننه انشاءالله چې ژوند و خیري بل هفته بیا حاضرېږو اجازت راکړئ د الله په امان